فگلونو ببهار ویز بنیما بلبلان بپچغار ویز بنیما. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام د یتیم او سره زم تاسو ور تاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا ملګرو راغلی او بونیر کې تور ورسک تا زموږ سره دا وخت کې زموږ د ملیشیا نماینده د سراوي خارنا پیر احمد شاه بھائی هم موجود دی. کم د دو پترو باندې چې موږ د کور لراغلی یو وای دلته کې هم داسې یتیمانان بچیان دي، داسې ولستړې کور دی، بچیان څومره دي، څومره عمرونه دي، د هغوی د ژوند ضروریات څنګه سر کیږي، د هغوی په ژوند باندې څومره سخت دي. دومره تی خبر شوي چې بره به د غره کې به د کان کې به پلار کار کو څه کاڼې ماڼې پرې راولېدلی و یا هغه د غره نه راولېدلی و. هغه رور زمونږ د ژوند هغه بیضې بیللي د بره په د غره کې تاسو ته به دا غر هم ښکاري. دغې بره کان کې به یې کار کو، هلته کې د غره نه راولېدو په حق ورسېدو. واړه بچیان یې پرېښودي دي، څونه یې پرېښي دي، څومره سخت یې پرېښي. څنګه هغې خور ته چې کومه کونډه ده د کور ته ورځو، د کور حالات هم داسې دي چې نه پرده شته نه دیوال شته، خړ پړ دیوالونه، او علاقه هم داسې ده چې څه چم ګاونډ څوک یې شته هم نه خواوشه. همدغه یو کور دی او د الله تعالی لویه دنیا د خواوشه او د بونیر هغه غرونه دي او دا ټرکونه دي چې روان دي خپل کاڼي یا اخیستې دي په مخ ښکته ځي، خو داسې څه چم ګاونډ هم نشته. تپوس کوو چې دا خور دلته دا ژوند څنګه کوي، دا بچیان په څه باندې قلاروي، څنګه زندګي کوي او په دې ژوند کې څونه سختي دي. درځه خو رای کور کې دی داسې څو بې کوره چرته نشي، یو کس دې هم بې پلاره او بې موره چرته نشي. خبرګرو څنګه چې تاسو ته ویله د ګل رحمان نور په کور کې ناست د خپلې خور سره د هغې بچیانو سره کم چې یتیمانان دي، کم ژوند چې ډېر زیات په تیارو کې دی. تیارې خو په یتیم بچي باندې اسې هم وي، خو دلته د تیارې ډېرې زیاتې په دې دي چې یو بچی نه، دوه بچي نه، بلکې درې بچیان لاندې دي. سترګې غړېږي. الله تعالی ورته ښایسته ښایسته سترګې ورکړي. دې بچی ته زما ګورئ خان زیبا تاسو ته به ښکاري، دا بچی تاسو ته روغه ښکاري، خو دا لاس نیني بچی دا څه دي تا ته ښکاري؟ څه دي دا؟ نہیں 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 ته یې نه کاکئ دا څه دي؟ نہیں تا ته هم نه ښکاري؟ ښه دا مشر بچی چې کوم دی، درې بچیان تیارې هسې هم په دې کور دي، خو د دې بچیانو په سترګو هم تیارې دي. ژوند ډېر زیات د سختو سره دی ملګرو. الله دې توان نه کړي. تپوس به کوو د دې خپلې خور نه دې بچیانو نه هم د دوی د ژوند په اړه چې دوی دا ژوند څنګه تېرېږي. خورې السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورې دا راته ووایه محمد رحمان نور څونه وخت د مرګ شو؟ د هغې د مرګ د شپږم کال دی. څه کار به یې کوو خورې؟ په درنګ کې دا کمرې به ماتولې یا نور څه کار خو نه و. په څه باندې مړه خورې؟ ارغښتی و مړ شو. څنګه راغښتی و؟ بره ځای نه راولېدلی و که کاڼې پرې راولېدلی؟ د کمر نه رارغښتی و، یک جګ کاڼي ماتول د هغې نه راورغښت کته ولګېد چې مړ شو. دلته درنګ کې به یې کار کوو؟ محمد رحمان ور د مرګ نه بعد خورې په دې کور باندې څونه سختې دي. دا بچیان څنګه ساتي؟ دا خو ړانده دي، کوم لوی زوی چې دی هغه ړوند دی، ماشومانانو سترګو نظر نشته، دا بچیان ټول نیمګړي. دا یو بچی دی تویې نه سوځی، هغه ماشوم یې مرۍ خرابه ده. نو په دې پنځو کې خو یو هم روغ نشته، څه ورسره کوي؟ نو د هغې څه ده چې یو بل لاس ته ګوري چې را کړله ښه ده، که چې را نه کړه چې دغه شانتې وله ناس په و جړه فریاد ته کوله. نور څه د الله سرې ته ناس هېڅ هم نشته دی، نه پوله ده، نه پټی دی، نه غوا ده، هېڅ نشته دی. داسې په دې کوټه کې دغه شانتې ناست وي، که چا وړه وسوځي څه ورکړي که نه یې دغه شانتې ګرځي. دې بچیانو سره کیسه خورې دا د لاس نه ګرځي؟ دا که د لاسه ګرځي کله ځان په خپله په دې غورې کې ګرځي چې ارتاوېږي او چتېږي چې سهي سهي په تېرېږي چې دغه ژوند دی چې وځي. بچیان غریبانانو څه دغه دی زموږ څه ژوند دی، کله لوږه کله تنده، کله خیابله، کله یې مومو، کله نه مومو. د رب سرې ته ناست وي، هېڅ په دې کې اسما له څوک نه راځي دغه کې. یا که خدای د غاړې څه وشي چې وبه شي که ونه شي چې دغه شانتې بیا ګرځي.
یا په دې څه تېرېږي څه نه تېرېږي هغه خلک د خپله خپل دغه کېږي که خپیاب لګي که بربنډې چې داسې ګرځي یو بل چا ته څه ورکړه چې هغه به شي که نه وي دغه شانتې ناست چې اختر راشي د وړو جامه پیزار نه وي دا جاړي دا لګیا وي دغه کې د اختر شوقه وي دغه شانتې دغه په شانتې ناست په خپله بیماره یم دړه والونه مې بند دي هغې ځان نه دغه دی دوایي وایي اسره بسره مې نه کېږي د الله اسرې ته ناست یم هېڅ مې نشته دی هغه ورځ چې له کله خبر راغی بیا چې ګل رحمان اردرنګ کې را پرېوته او مړ شو هغې ورځې نه بعد دا ژوند څنګه تېرېږي هېڅ هم جن نشته دی په دې کې زمونږ څه جن دی دا لوږې یا د تندې یا د یا خپیابله یا سرتوره یا ښه یا بچ او دغه شانتې وي نه هېڅ پې نشته دی ماله هېڅ د هغې نه راځي خو دیدي ته جاړې فریاد ادا کوي چې ستا څه نوم دی مغل رسان سکول وی حاجي شپږم جومات کې بابا چې جمدی و بچی د سکول هر څه به ډېر تېر و او چې ډېر موږ له پیسې به راکولې نو او رسې چې اوس سکول د ځینو چا راکړې چې وخوړو که چا رانه کړې بس نه خورو زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم اوس د کور ضروریات ډېر دي که لږ دي بچو سکول ته ځم راځم سهار ځم او دا یو بجې ټیم راځم چا راسره راکړه چې هغه وخورم چې چا رانه کړم چې بس ځم راځم سکول ته نو سهار ټیم ځم او یو بجې ټیم راځم کله چې پلار کور کې نه بچی ژوند کې سختې ډېرې ډېرې سختې دي یو غاړې دي یو بل غاړې د منډې وخونو ته به خپله هم بیمارې څه مسله ده زما خو د سرمان مسله د وینه خرابېږي په سترګو کې تارونه خویندې خو دې هم سترګو نظر یې نه لګي بچی دا خو ټول تاسو داسې نیمګړي نیمه خوا یې ډېر نظر نه کار کوي چې هلته لاړ شي ورته وایي دا خو داسې دي دا وخوړم دې د څه نه ښکار موږ ځو راځو سکول ته نه دې مدرسې ته ځي خپل هغه ټیکه هم نه پېژني چې زما کم ټیکه دی او کم نه دی دا جینګه دي دا خپله ځي ورته وایي هغه خو ځي ورته وایي ته چې سکول کې وړو ته ګورې بچی د هغه جامې پیزار ته هغې ته خفه کېږې چې چا نوې جامې ستاسو نه خفه کېږو نه هغې نوې دي زموږ نوې نه دي که نه کله چې پلار په کور کې نه وي بیا څه نه وي بچو هر څه نه وي پکې دغه نه وي سبزي مزبي نه وي نو موږ داسې ناست یو نو چې سره راکړو نو هغه به وخورو که چې رانه کړو نو داسې یو نو څه خبره دی ډېر خفه کوې څه دی ژړی بچو جامې پیزار باندې سکول جامې پیزار نشته نشته که نه چې چا راکړې نو هغه به خاندو چا رانه کړې نو هغه داسې دی نو زه د کور د سر سړی یما یتیم یما یتیم زه د کور د سر سړی یما یتیم سکول ته ځې پیسې ځان سره وړی بچې نو پیسې ځان سره نه وړو که چا راکړې نو اوس او که چا رانه کړې نه وړو ښه تسلیم بچی سرناست یم په دې کور کې دا یو ماشومه ده چې څه لږه ګزاره کوي سترګو نظر یې هم صحیح دی خو د دې هم وایي چې مرۍ کې غوټې دي ټان سرې دي تکلیف ورته ډېر زیات دی خو بهرحال په سترګو ړنده نه ده روغه ده تسلیم بچی څنګه زما زنځیر ده زه خبرې نشته زما په تشو کې درد دی تشو دې درد لاسې او خبرې ډېرې نه شي کولی او څه چلي بچی چې په تشې درد لاشي بیا څه تکلیف یې ده بیا داسې ناست یم یازم زما مور زما هېڅ څه هم نه راکوي او ډاکټر ته هم نه بوځي ډاکټر له دې نه بوځي نه ولې نه بوځي بچی هسې نه بوځي وایي زما سره پیسې نشته نو خلکو سره خو ډېرې ډېرې پیسې بچو ستاسو سره ولې نشته زموږ پلار هم نشته او زموږ جامې نه مونږ داسې ګورو مونږ نه څوک پیسې هم نه درکوي مونږ داسې ګورو چې کله وړو سره پیسې او ستاسو سره نه وي اختر کې هم نه وي جامې هم نه وي بیا څه کوئ بچو مونږ داسې ګوره داسې سقا جامې اغوندو او داسې چمپلې اغوندو زموږ څه هم نشته دی زما وروڼونه خورونه داسې څه وګورئ زه د دوی په سر ژوندی خورونه باندې څه چل دی رنده دي او هلته ورتاوېږي هلته چې تو ته ګورې بیا خفه کېږي او بیا ورتاوېږي اوس ناست دی
کېږي بچې تا خو لیدلی و که نه ستا خو نظر کار کوي بابا دې لیدلی و او څنګه و بوډا و بوډا و داسې ګورې موږ نه پیسې درکړي تاسو به یې پیسې درکولې او میوې به یې لاوړې او اوس څه شو بچو اوس مړ شوي چې مړ شي نو بیا څه نه یې په کور کې بچو نه نور وړو جامو ته لاړو پیسې هېڅ هم نشته داسې ګورو او جاړو زموږ جامې هم نشته او پیزار هم نشته بل ځله چې راځم تا څه راوړم بچې موږ نه پیزار او جامې او نور در سره راوړم نور هېڅ هم مه راوړه هزار بس نشته نه کل بسته شته بچې نه کاکي ته څنګه یې ته څه کار مار له ځې کار نشم ګور بیمار یم نشې کولی څه چل دی د باندې سترګو محتاجي ته راده سترګو محتاجي ده ته او کور کې خاص هم تیارې دي بچې خو ستا خو په ژوند کې هم ډېرې تیارې دي که نه خپلو ملګرو سره لوبو مې به نشې کولی څه کوې ته څه کوم مدرسې ته ځم دغه شان ناست یم واړه راسره ځي د کلي نه هغه مې لاس نه نیسي داسې هلته مې رسوي مدرسې ته بیا په یاد سبق راته وایي پیسې بیا دغه شان مې لاس نه نیسي بیا واپس راځم خفه کېږئ نه بچې چې د خپلو وروڼو ته ګوره د خپلو خویندو ته دا مړندې دي پلار نشته خپله هم په ژوند کې د ټولې تیارې دي نو څه کوې بیا څه چلو الله پاک داسې پاتې کړی یم دغه شان ړوند نه یم سترګې مې کار نه کوي سهار دې ځان ځم چې اوبه راځي او که غڼې راځي او که شیشې راځي باغې باندې نه ځم داسې څه ښکار یې راته نه چې دا ملګري راسره وي ځم کومه دا نه وي بیا نه ځم چې باران وي نو دوه درې ورځې هفتې زما چوټي وي بیا مدرسې ته نه شم تللی چې څه خټه ده او باران دی کپړې اسخا کېږي دغه چا څیزونه دی واړه زما لاس نه نیسي هلته مې رسوي هلته بیا ما لاس نه نیسي بیا دې ځای ته راوړي اوبو نه ما بچ کوي لکه په خپله نه شم لیدی یوازې تللی هم نه شم کور کې چې ډوډۍ جامه پیزار پوره کېږي بچې نه زه ټول مشر یم دا ړانده دي دوی دې موږ څه نه ښکاري او ما ته هم نه ښکاري نو موږ سبا دپاره به څه چل کوو او چې کوم دی څوک نشته را سره چې لاس وکړي داسې او څوک شته هم نه داسې لاس کولو دپاره نه ډوډۍ نه جامې نه داسې نور صحیح چې اختر راشي نو زموږ دغه زړې جامې او دغه یې او نور څه هم نه وي زموږ نه پیزار یا نه صحیح نه صحیح په دغه شان ناست زړې جامې دغه موندو داسې نور ملګرو صحیح صحیح جامې دي نور صحیح پلاران دي پیسې ول ورکوي زموږ څوک نشته شاهین څنګه بچې ښه ستا هم سترګو کار نه کوي بچې نه دنیا درته نه ښکاري نه حانزیبه څنګه بچې ښه سکول ته ځې نه کټ شوی کټ شوي او څه کوې بچو کور ناست یم که سره ته نه ښکاري نه زما د لاس ته ته ښکاري بچې ما سره لاس کې څه دی نه ښکاري نه ته ښکاري نه هېڅ درته هم نه ښکاري نه ته ټوله ورځ کور څه کوې بچو هېڅ هم نه کوم خورې دا بچیان خو ټول داسې نیمګړي دي دا درې ړانده دي دا بل ماشوم داسې دی وینه سېځي دوی سره څه کوې دا ژوند څنګه تېرې څونه سختي دي ژوند کې چې کله خفګان ډېر زیات درشي نو بیا څه کوې الله سرې ته ناست یم موږ خو هېڅ پکې نشته دی موږ د خدای ته اسرې نه زموږ څه سره ده دوی الله سرې ته ناست دي چې موږ ته ناست یم زما څه بند ورته نه راځي نو چې دوی دا ژاړي فریاد کوي دغه دي چې څه ړانده دي د زلمی هلک و د کاره ده پار و چې هغه خدای راته هم داسې کړو دوی نور هم دغه شانتې ناست دي یا دوی کې څه دغه کېږي دغه شانته خدای موږ پاتې کړي دي د پاړونو دا شمکور دي څه اسونه رځې دي اسسې دي اسسې دي دغه شانتې راته پراته دي چې چېرته څوک دغه شي چې راکړي هلکه موږ دغه شانتې سرې ته ناست دي څه پکې نشته دی ښه ملګرو د دې بچیانو حالات به هم تاسو کتلی وي زموږ د خور خبرې هم تاسو اورېدی خو انتهایي سادهګان خلک په دې کور باندې دومره درد دی زما که یو انسان راغی دا بچیان یې ولیدل که نه نو خدای کو که یوه ورځ هم دلته د دې بچیانو سره تېره کړي یا په دې کور کې تېره کړي خو ډېر زیات سادهګان دي
خپل خبره هم نشي کولی، خپل درد هم نشي بیانولی. ولې هغه کاکا ده د درد لیدلی دی، د درد نه تېره شوي ده خو اوښکې یې نه دي لیدلي. ولې ښایسته ښایسته سترګې ورته الله تعالی ورکړي. دا وګورئ تاسو دې بچی ته نظر یې نشته، څه لیدی نه شي. په څنګ کې ورسره دا کاکا یې ناسته ده. بچی تا ته دا ښکاري؟ دا څه دي؟ تا ته نه ښکاري؟ دا څه دي؟ دا ته ښکاري؟ هېڅ ورته نه ښکاري. هغه مشر ورور چې کوم دی مدرسې ته ځي، وایي که څوک ملګری راغی بوی تلم خو صحیح ده، که نه که باران وي، خټې وي، ګلی وي، که په غن ورالم که په اوبو ورالم، هېڅ راته نه ښکاري. داسې بدقسمته بچیان. یو خو پلار په درنګ کې کار کو را پرېوتو، 400-500 دیاړي چې به یې اخېسته هغه هم په دې کور باندې بنده شوه. بل طرف ته په 500 کې 3 بچیان ړانده، کم چې تاسو ته په قطار باندې ښکاري دا کاکا یې ړنده ده، دا کاکا یې ړنده ده. دا بچی چې کوم مشر دی د ده هم هېڅ نه ویني، صرف هغه ماشومه پاتې شوه. د هغې هم د مرۍ مسله ده. او دا کم کاکا چې ته دا ښکاري دا هم وینه کمی، چمړې لاندې وه چې اینه مې خرابېږي. زمونږ خور چې کومه ناسته د هغې هم د زړه والونه خراب دي. یو نیم کور داسې وي چې دا سختې ورته ور په مخه وکړي که نه نو ټولې سختې په هغه یو کور باندې وي. خو بیا داسې میندې هم په هغې کورونو کې وي چې الله تعالی وله دومره غټه سینه او غټه حوصله ورکړې وي چې خپله هم نیمګړي نیمه خوا 3 ړانده بچیان او 2 چې کوم روغ دي صرف سترګې روغې دي خو هغه هم نیمګړي. کله د پولي نه ولیږي، کله به یو څه کوي، کله به بل څه کوي. خو ژوند ډېر زیات د سختو سره دی. د بونیر غیرتمندو مسافرو پښتنو وروڼو ته دا کور اکدم د تور ورسک چې کوم بچیان دي څومره سختې دي په دې کور باندې. امید لرم چې تاسو به ورسره ډېرې زیاتې مرستې کوئ. ښکاره خو به پکې تاسو ته داسې جړه فریاد هم ډېر نه ښکاري. خو کومې تیارې چې مونږ وایو که نه په کورونو کې تیارې دي او تاسو له رڼاګانې او خوشحالۍ ورکوئ نو هغه اصل تیارې په دې کور کې دي. ولې یو خو بچیان یتیمانان دي، بل په سترګو هم ړانده دي، نو تیارې په دې کور کې ډېرې زیاتې دي. ملګرو دا خپلو ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ. ستاسو ژوند ډېر قیمتي دی. خو د نورو کورونو په شان د نور د یتیم آواز پروګرام په شان دا بچیان د هغې نه ډېر زیات مستحق دي، ځکه چې یو خو یتیمانان دي بل په سترګو ړانده دي، هېڅ وس داسې نشته. کور یې هم داسې دی چې 4 چاپېره ورته څه داسې چم ګاوڼ هم نږدې نشته. ژوند ډېر د سختو سره دی، دردونه هم دلته ډېر زیات دي، تکلیفات هم ډېر زیات دي. ملګرو د یتیم د آواز مخ په وړاندې بوتلو کې زموږ سره هر ممکن کوشش کوئ، ځکه چې داسې کورونه له رڼاګانې ورکول خپل کور ته لا تعداد د خوشحالۍ رابلل دي. خورئ زموږ یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر په نوم، ټول مسافر دي. په خصوصي توګه ستاسو د بونیر ډېر خلک په ملیشیا کې دي، زموږ سره هر وخت یې مرستې کړي دي او ستاسو سره به هم انشاءالله چې د ملیشیا نه سعودي عرب، دوبۍ، مختلف ملکونو نه زموږ غیرتمند پښتانه ډېرې مرستې کوي. نن ساعت ته له دا لږې غونته پیسې در کومه، په دې به د دې کومو بچیانو چې پیزار نشته خپله هم دا وخت پیال بیناسته یې ځان ته به پیزار والې او څه چې چیني ګوړه مالګه صابون که څه نه وي هغه به پې ځان ته وکړي. خو هغې خپلې وروڼو نه د څه وینا ده چې څونه مرسته در سره وکړي، څه ته ډېر ضرورت دی او هغوی نه به څه غوښتنه کوي او په ډېرو دعاګانو کې یاد ساته. ضرورونه مې کم ځای دغه کې خو چې سر ته 500 یا 1000 روپۍ راولېږي چې په هغې دورې دی چې دغه کېنه پاسه کوي. خورئ ستاسو په دې کور کې بجلي شته؟ زموږ په کور کې بجلي شته چې هېڅ هم نشته، د داسې په تیارو کې ناست دي، نه بجلیګانې وي ناستې دي، دغه شانتې وي په تیاره کې ناست دي. او چې دنه دا بل ځل چې راځم د کور د ټولو نه غټ ضرورت څه دی چې هغې پښتنو وروڼو ته ووایو چې هغوی تاسو ته واخلي او راوړي د ځان سره څه دله راوړو. او چې څه د وسه کېږي خدای څه د له وس درکړه، څه ستاسو د لاسه د چاره کېږي، زه به تاسو ته څه وایم، ما له هېڅ نه راځي. یو پکۍ شیشه چې څه وسه ستاسو لګي چې هغه خو تاسو راوړل چې خدای خو ستاسو سره ښه وکړي، خدای تاسو له خپل د دره درکړي. خورئ دا پیسې چا رالېږلې خلکو ته به څه وینا کوئ؟ هغې ته به دا دعا کوم چې خدای پاک دې د هغوی د اخر په نفع کړي او خدای دې ولې دا وس ورکړي چې د غریبانو الله ورکوي. لوی خدای دې ټولو مسافرو مال چې خدای دې ولې د خپله دره خدای د خپله خزانې نه ورکړي.
ښه ملګرو د خپلو ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ. د اخلاص اواز جوړ شه. اخلاص ډېر د بېوسو اواز دی. دا کاکا مې راپاڅوله، مې ته لاړه شه د خپل کور دروازې له. خو چې کله دی ګوټ لره ورسېده نو دی دیوال لره وغږېده. ولې چې څه ورته ښکاري نه ورته پوله ښکاري، نه ورته دیوال ښکاري، هېڅ نه ویني. سترګې شته، غړېږي هم، خو رڼاګانې نشته په دې سترګو کې. لیدل پکې نشته، خندنۍ په دې کور کې نشته. ډېرې زیاتې سختې، ډېر زیات دردونه. یو ماشوم به بل د لاس نه نیسي نو هله به د کور نه وځي، هله به ګرځېږي، هله به خپل هر هغه جد سر کوي چې بل ماشوم یې د لاسه ونیسي. څنګه چې دی به چې تاسو ته وي په ونه خو زما مره دی، خو صرف د کټ پورې محدود دی، هېڅ نشي کولی. یو بچی نه، دوه بچیان نه، درې بچیان نه، بلکې 5 په 5 معذوره او بیا یتیمانان هم دي. د بونیر خصوصي توګه د بونیر خلکو ته مې ډېره زیاته التجا ده چې ډېرې مرستې وکړئ دې بچیانو سره، ډېرې رڼاګانې خوشحالۍ راولېږئ دې بچیانو له. منم چې دوی بیا هم څه نشي لیدلی، خو کم از کم د دوی چې کوم آرزو ده وایي زموږ نوي جامې نه وي، نوي پایزار نه انسان ته محسوسېږي چې ما نوي واغوستی یا زړې مې واغوستی، یا د دوی کوم د رزق مسله ده چې وایي ډوډۍ کله وي کله نه وي، چې هغه مسلو له وله داسې یو ترتیب وکړو، داسې یو حل وله راوباسو چې دا بچیان په خېټه نهر خو نه وي. بیا په خصوصي توګه د ملیشیا هغه مسافر د بونیر غیرتمند پښتانه رونه انشاءالله راتلونکې هفته کې موږ ملیشیا ته در روان یو. همدا د یتیم اواز به درلو، دا د یتیم درد به درلو. زموږ سره اوسئ، د اخلاص سره اوسئ. دا اواز به د ملیشیا هر هغه ګوټ ته رسو چې کومو ځایونو ته نه وي رسېدلي. امید لرم چې زموږ د ملیشیا پښتانه به زموږ سره په دې سفر کې کم سفر چې موږ ملیشیا ته کوو په دې کې به زموږ سره په هره توګه ممکن هر ممکن کوشش به کوي. زموږ دا تګ به کامیابوي او د یتیم دا اواز به د دنیا نړۍ ګوټ ګوټ ته په رسېدو کې زموږ سره هر ممکن کوشش کوي. د خپلو ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ. د کیمرامین عمریات سره الیاس سهارا له ورکه اجازت. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.